او کسان رال او دوی ویشتل ما رور موټرسایکل ته لاس ورچولی چابي لاس کې پاتې شوې ده داسې غم وتردولو زړه څه دښمني څه داسې وجه وشوه چې لکه دونه درې کسه ووجلی شو یو زخمي پلار مې راوسته راته وویل چې یا وایي راشي څاروی مې راوستی راته وګوره ما در روان یم او په لاره چې څنګه پنډۍ ووته نو دا واقعیت راته راغلی د څاروي وینې تویوو خو هغه عبادت په خیال باندې د هغې نه مخکې د څلورو انسانانو وینې توی شوې الرحمن الرحیم دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سنگرخان ما او پرون بیګا د شپې په 400 کې یو ډېر افسوسناک او زړه دردونکې کې واقعیا مخې ته راغلې ده غټ اختر ته د قربانو اختر ته 2 ورځې پاتې دي او دلته کې یو پلار او 2 زامن وجلې شوي دي او دغه یو وراره زخمی دی هغه دا وخت په هسپتال کې ویل کېږي چې هغه حالت ډېر زیات سیریس دی زما شاته تاسو دا لاشونه وینئ دې ځای کې دوی په روډ باندې ایښي دي احتجاج کوي دغه تفصیلات مخې ته راوړمه چې وجه څه وشوه چې په هغې باندې دونه زړه دردونکې واقعه مخې ته راغله او بیا دوی احتجاج ولې کوي خپل لاشونه دوی په دې ګرمۍ کې په سړک باندې په قومي شاهراه باندې ولې ایښي دي دغه تفصیلات تاسو مخې ته راوړمه دا وخت ما سره د دغه هلکانو رور او د دغه والد صاحب بچی موجود دی د سره خبرې کوو دا راته ووایي دا واقع څه شوې ده جي هېڅ خبر نه و جي دا رورو او دا پلار دا راووتل دلته په دې روډ باندې چېرته تلل دا تره زامن مې هغاړه ولاړو او کسان رال او دوی ویشتل 3 موټرسایکلې وې 4 کسانو دوی ویشتل چې اتره زامن مې ولرالل هغوی مې ویشتل صحیح شوله کسانو چې کوم دی زما رور موټرسایکل ته لاس ورچولی چابي لاس کې پاتې شوې ده یو موټرسایکل ته په هغه وجه پاتې شوی دی بقیه 4 کسان په 2 موټرسایکلو تښتېدلي دي موږ جي FIR هم بېګا کړی دی موږ له د اوسه پورې څوک رانلل موږ ته چا دا ونه ویلو چې دا څوک مړه دي څوک نه دي مړه دا خو انسان دي چرګان خو نه دي انسانان دي بل تاسو اختر شپې ورځې دي موږ هم په داسې غم وتردولو چې دا خو نه یې کول پکار زموږ ګناه څه وه موږ ته خپله ګناه وښایې چا ته هم کنځل کړي دي نه هم چا سره جګړه کړې نه هم چا سره غیمه کړې خو چا را سره کړې تېری هم ورته معافي غوښتې هغې باوجود هم راغی موږ سره ظلم وشو موږ انصاف غواړو موږ ته د انصاف راکړی شي چې انصاف نه یې راکړی شوی موږ نه قلاریږو ستاسو زړه څه دښمني څه لانجه هېڅ څه نشته جي نه دښمني هم شته دلته جي زموږ تقریبا کېږي زموږ د والد صاحب د نیکه دغه اخوا ملیانو کلي کې 60 70 65 ساله شول بچي نه یې تپوس کولی شي صحیح شوله زموږ نه چا سره د ملاس ته غوا هم نه ده پاسولی صحیح شوله دونه څه لکه ټایم پکې ډېر تېر شو که نه دونه څه معلومات ذهن ته راغلي تا ته دلته کې هغه وخت کې بس خلک هم موجود وو څه داسې وجه وشوه چې لکه دونه 3 کسه ووجلی شو یو زخمي شو هېڅ وجه دلته اوسه پورې ما ته چا دا نه دي ویلي ما ته لا چا دا نه دي ویلي چې یاره دا کس دی دا سړی دی دا جامې دي دا شکله ده ما ته لا اوسه پورې هېڅ چا نه دي ویلي ما صرف د خپل کوم تره زوی چې مې زخمي دی په هسپتال کې دی ما د هغه نه تپوس وکړو هغه راته ټوله خبره وکړله صحیح شوله بقیه جي موږ رپورټ دغه کړی دی صحیح شوله هغې کې جي موږ بایک حاضر کړی دی صحیح شوله د بایک 396 نمبر دی صحیح شوله جي هغه موږ په تاڼه کې موجود دی ولاړ دی صحیح شوله د هغې نه دې موږ ته جي اطلاع راکړی شي چې دا بایک دا د چا دی زموږ غل به د دغه ځای نه معلومېږي یعنې داسې زموږ غل نه معلومېږي دا خو نامعلومه کسانو رالل کسان یې ویشتل لاړل بایک ته موږ ایثار کړی دی اوس تاسو جنازې ته تقریبا 45 منټ پاتې دي یوې ګنټې نه تاسو دلته کې احتجاج کوئ احتجاج ولې کوئ احتجاج دا کوو چې موږ ته د انصاف موږ له DPO صاحب راشي چې دلته DPO صاحب موږ له راشي دا موټرسایکل موږ ورکړی کاغذي موټرسایکل دی نمبر پلیټ یې ورته لګېدلي اوسه پورې پولیس ایکشن وانخېستو اخر وجه څه یو شپه یو ورځ پکې دا دی تېره شوله موږ ته له اوسه پورې څوک نه دي راغلي نه یې څه چور راغلی نه بل راغلی چې دا موټرسایکل د دې پلانکي دی دا خو پوهېږئ که نه چې په 2 سکنډو کې معلومات کېږي موږ ته چا دا نه دي ویلي چې دا د پلانکي موټرسایکل دی نو موږ دا به هغې پورې پراته چې ما سره د دې معاهده وشي چې او زه تا ته انصاف درکولی شم یعنې دا روډ به بند وي دا وایم جي
چې دا چا ډزې کړي چې د دوی مخونه پټو ښکارو دونه څه معلومات شته؟ کارو جی کارو خپله مخو څه شوله په دې روډ باندې چې لاړ سریان شي دي د روډ د پاسه اشتي دي بټو کې نه دي وشتي دلته سریان د مین روډ د پاسه کوئی دکاندار دی داغه کیمرې سی سی ټي وي فوټیج شته په ګریډ باندې لګېدلې ده مخکې ځای په ځای کیمرې لګېدلې کسان د دې سایډه راغلي داسې تللي داسې هم نه دي تللي بل د ګریډ سره یو لار تاو شوی د ګریډ نه دې خوا یو کیمره شته خو دوی دا وایي چې لکه ګریډ سره بهر ګیټ شوي لار د ګریډ نه اخوا ده بله لار نشته دې خوا د تښتېدو چې دونه تښتېدل د کلي علاقه کې به چا لیدلی وی په دې روټ سیده تلي دي دا واقع دې ځای کې چې موږ دا چې دا مخکې دکان دی خاص دی کوئی دکان دغه ایریا کې شوی دی چې کیمره موجود ده هر څه موجود دی جی د بایک نمبر راواخله زه برته ویم صحیح شوله تاسو نور سورونه یې جی موږ ورونو جی ورونو جی زه خپله جی زه ما بارمل کې وخت تېر کړی زما پلار وخت تېر کړی زه د رنګ کار کوم صحیح شو په اسلام آباد کې جی دغه رورم ما سره د رنګ کار کولو دې رورم ما سره د رنګ کار کولو بقیه زما دې رونو چې کوم دي جی هغه عالمان دي مدرسه کې علم کوي یو 5مه درجه کې دی بله 8مه کې دی بله 3مه کې یو کشر رور مې دی هغه 5م 6م کې سبق وایي دا پلار جی دا موږ د غم خاطر له کور ته کېنولو قرباني لم څاروی اخیستی قرباني له جی د پلار مې راوستو راته وویل چې یو راشي څاروی مې راوستی دی ته وګوره وایي بابا زه روان یم او په لاره چې څنګه د پنډۍ ووته مې دا واقعیت راته راغشتل موږ ته انصاف میلو شي ډیپو ته دلته راشي موږ ته انصاف میلو شي موټرسایکل کاغذي موټرسایکل دی اوسه پورې دغه مالک راونوتو دا کوم حکومت دی دا څه دي چې ته څه وایې اگر دی وایي چې دا دونه ظلم او زیاتیا موږ سره وشو که نه نو موږ ته د دې لږ انصاف میلاو کړی شي او د دې تپوس پوښتنه دې وکړی شي چې دا په څه وشو زموږ خو چا ذاتیات بد نه وو زمونږ نشته دی څه نوره لانجه زمونږ نشته دی پوله پټی زمونږ نه شریک وجه څه ده لکه وجه څه ده دا خو چرګان دي انسانان دي صحیح د احتجاج خو په هغه چا تېرېږي چې چا په کور زما په کور و که نه بېګا شپه یې تېره کړه زما په کور که نه پراته کاکاجي صاحب تپوس تر نه کومه د اختر را روان دی نو دا یو ډېر غټ پیغام ورکوي د امن د محبت د ورورولۍ پیغام ورکوي په دې کې مونږ د څاروي وینې تویوو خو هغه عبادت په خیال باندې د هغې نه مخکې د څلورو انسانانو وینې توی شوې دا ډیره زیاته ناجیزه او ډیر ظلم شوی دی ډیر زیاته چې دلته دوی راوتي دي دلته د ماکن دوی څه قربانۍ له څاروی اخیستې او که څه شو د روډر پسې راوتي دي چې د موږ روډر دا کور څنګه داسې کسان راشي او د یو کور کسان ولي د یو کور کسان ولي او خو ته معلوم دي او نامعلومه کسان دي لاړل دا خو ریاست دی د دې ذموار ریاست دی چې ریاست پر دې تپوس کوي د دې به که ډي سي او که اے سي او که ایس پي او که ایس ایچ او دا به راشي او دې خلکو له به انصاف ورکړي یعنې دغه کسان به نامعلومه خلک به راځي او خلک به وژني او تپوس به یې نه کېږي د نه موږ د ایس ایچ او نه د دې تاڼې نه اوسه پورې دوی رپورټ خاص نه دی درج کړی راغلي هم نه دي اوسه پورې نو دې وجه د دې احتجاج چې موږ انصاف غواړو پر امن احتجاج کوو نه مطلب څه نقصان کوو نه څه نور څه دغه کوو او موږ پر امن احتجاج کوو خپل ډیډ باډي موږ په سړک درې دي هغه پورې به پراته چې کومې پورې موږ ته انصاف نه میلاو شي صحیح قدرمنو دغه بنیادی تفصیلات مونږه ستاسو مخې ته راوړل احتجاج د دوی شروع دی کم ګاډي چې دي هغې دوی چونکې د درد په حالت کې دي تکلیف په حالت کې دي که د دوی له سایډ نه یوه خبره زیاته کېږي نو تاسو به ګزاره دا کوئ چې د یوې پلار بایللی دی او دوی زلمي وروڼه بایللي دي یوې د تره زوی په هسپتال کې په ډېر سیریس حالت کې پروت دی د دوی احتجاج دی د دوی آئیني حق دی او تر هغې به د دوی احتجاج د دوی د وینا مطابق شروع وي چې دوی له کله انتظامیه نی راغلی ډي سي نی راغلی ډي پي یو نی راغلی او دوی ته یې یقین دهاني نه وي کړې مونږ انتظار کوو چې دلته کې څوک راشي د انتظامیې پولیس راشي ډي پي یو ډي سي راشي د هغوی سره به هم څه خبرې کوو مونږ سره اوسئ